اوس ما دل على معنى في نفسه. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأدمغة الثلاثة. هر کله چې فارغه شو مصنف د تقسیم د کلام نه نو شروع وکړه په تفصیل باندې د اسم فعل حرف. مخکې مصنف تنبیه بیان کړله په اسم فعل حرف، د هغه نه وروستو اوس تفصیل کوي. نو اول وجه د حصر بیان کړه، اول وجه د حصر، بیا تنبیه بیان کړه په وجه د حصر، اوس کته تفصیل کوي. مصنف طالبانو ته وکاته چې طالبان درې قسمه دي. یو ذهین طالبان دي چې سبق زر اخذ کوي او زر پیږي. یو درمیانه طالبان دي، یو غبي طالبان دي چې اخذ بالکل نه کوي، غوړ منګوټي دي، څه پسې نه نښلي. نو هغه خلک چې ذهین طالبان دي هغې ته اشاره وکړه په وجه د حصر، چې وجه د حصر بیان کړه نو په هغې سره اسم فعل حرف معلوم شي. دویم په هغې پسې هغه طالبان چې متوسط دي، متوسطو له تنبیه خبر ورکو په تنبیه باندې چې په وجه د حصر اسم فعل حرف معلوم نه کی نو په تنبیه به معلوم کی. درېیمو ته اشاره وکړه غبیانو ته په دې تفصیل باندې چې په وجه د حصر اسم فعل حرف معلوم نه کی او په تنبیه معلوم نه کی نو ښکته په دې تفصیل به اسم فعل حرف معلوم کی. نو اوس یې تفصیل شروع کو. بیا دیو اسم مخکې کو پام کوئ په فعل حرف باندې. ولې؟ ځکه چې مقصود النظر د نحو فاعل او مفعول او مضاف الیه دي. نو چې مقصود النظر د نحو فاعل او مفعول او مضاف الیه دي، او نو فاعل او مفعول او مضاف الیه خو اسما دي، ځکه اسم مخکې کو په فعل باندې. سرپیان په بحث کې فعل مخکې کوي، ځکه چې مقصود النظر د سرابو اعلال، ادغام، ابدال، سکون دا تخفیفات دي، او دا تخفیفات په فعل کې ډېر کېږي. نو هغې د فعل باس اول کوي، او د دیو منظور نظر فاعل مضاف الیه او مفعول دی، او دا خو اسم کې واقع کېږي، لہذا د اسم بحث مخکې کوي. فهم کوئ. نو ویل الاسم، اسم په اصطلاح د نحوه کې ما یو ځای دی. دا خو هغه سبق ده چې حاصل محصول پې لګېدلی، دې ته دوه غوږونه څلور کوي. اسم ما یوه کلمه ده. اسم په اصطلاح د نحوه کې ما کلمه ده. د څه کلمه؟ دله چې دلالت به کوي علی معنن په معنا خپله باندې په اعتبار د ذات سره، علی معنن په نفسه په معنا خپله باندې په اعتبار د ذات سره. د څه معنا؟ غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثه، چې دا معنا به مقترنه نه وي په یو د ازمنه او ثلاثه پورې. دا معنا به مقترنه نه وي په یو د ازمنه او ثلاثه پورې، یعنې دا معنا به مطلقه وي په یو زمانه پورې به موقوفه نه وي. دا الاسم موصوف، دا الاسم ما دل على معنن، دا الاسم مبتدا، موصوف نه، الاسم مبتدا، ما موصوف دل على معنن في نفسه غیر مقترنین. دل فعل په ده کې ضمیر راجع دی کلمې ته، هغه فاعل. علی جار معنن په نفسه یو صفت دی د لفظ د ما. د علی معنن په نفسه یو صفت د لفظ د ما شو. دا تیبتم علی جار معنن موصوف په نفسه یو صفت دی د معنا، او غیر مقترنین بل صفت دی د معنا.
فی نفسی یو صفت د معنا غیر مقترنین بل صفت د معنا معنی موصوفه نو موصوف څه صفاتانو نه مجرور د جار شو چې علا دی جار څه د مجرور نه ظرف لغوه تعلق نسی په دل پورې دل پیل او په دې کې ضمیر او کلمې ترجمه هغه فاعل فعل څه د فاعل او څه د متعلق نه دا غونډه جمله صفت د ما شو مای موصوفه موصوف څه صفت نه خبر د الاسم شو بیرته دا ګورئ الاسم مبتدا ما موصوف د الله پیل په دې کې ضمیر دی چې راجع دی لفظ د ما ته هغه فاعل علی جار معنى موصوف فی نفسه یو صفت غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه بل صفت موصوف څه صفت نه مجرور د جار چې علا دی جار څه مجرور نه ظرف لغوه تعلق نسی په دل پورې فعل څه د فاعل دل فعل ده په دې کې ضمیر دی هغه فاعل فعل څه د فاعل او سره د متعلقه چې علامانند ده دا جمله فعلیه صفت د ما شو موصوف څه صفت نه دا خبر د الاسم شو مبتدا څه خبر نه جمله اسم شو نو دا ما موصوفه دا دل على مانند فی نفسه صفت شو دا یاد ساتئ جمله په قوت د نکره کې ده دا په کلام عربی کې صفت د نکره واقع کیږي جمله په قوت د نکره کې ده نو دا صفت د نکره واقع کیږي او د معرفه نه واقع کیږي لکه د شعر ته ګوره ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول الذي موصول سمك السماء صله موصول باصله اسم د ان شو بنا لنا بیتن بنا پیل لنا متعلق په بنا پور شو بیتن موصوف دعائمه مبتدا اعز و اطول خبر مبتدا څه خبر نه غونډه جمله صفت د بیتل شو نو بیت نکره ده جمله ولا صفت شو موصوف څه صفت نه مفعول به د بنا شو پیل څه پاله څه مفعول به نه دا خبر د ان شو نو جمله صفت د نکره واقع کیږي او د معرفه نه واقع کیږي ولی ځکه جمله په قوت د نکره کې ده او عین نکره نه ده ځکه نکره او معرفه اقسام د اسم دي او اسم مفرد ده جمله په قوت د نکره کې ده او نکره نه ده دل علی معنی فی نفسی ځکه صفت د لفظ د ما شو او مای موصوفه ده ښه ما داسې ویل چې اسم په اصطلاح د نحوه کې ما کلمه ده دا مام عبارت د کلمې نه واغسولې دلته اعتراض دی هغه دا چې زه په دې ما کې لږ کوټې تپوس کوم دا ما به یا عبارت د کلمې نه وی نو وروسته ورته ضمیر نه راجع کېږي چې فی نفسه دی ځکه چې هی ضمیر د مذکر دی او ما عبارت د کلمې نه شو نو کلمه خو مؤنث ده نو دا خو د راجع او د مرجع په منځ کې مناسبت رانغی لہذا دا ضمیر ورته نه راجع کېږي او یا به دا ما عبارت د اسم نه وی که ما عبارت د اسم نه وی نو دا خو تعریف د شی په خپل نفس راغی او تعریف د شی په خپل نفس نه صحیح کېږي فکر هم نه شو تعریف د شی په خپل نفس نه صحیح کېږي نو دلته دا څه کې دا اعتراض دی نو جواب یې داسې دی چې دلته زما عبارت د کلمې نه وه دا قانون دی معترض چې اعتراض وکړي په شقینو چې یا به داخله یا به داخله نو طریقې د جواب دوه دي یا به شق ثالث واخلي چې زه نه داخلم او نه داخلم بل شق اخلم نو ځان دې خلاص کو یا به د شقینو کې یو شق اخلي نو جواب بکې نو جواب زه ما عبارت د کلمې نه وه او که ته وایې وروسته ضمیر ورته د فی نفسه نه راجع کېږي نو دا ارجاع د ضمیر په اعتبار د تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی کیدو کجوری استاذه دا ما عبارت د کلمې نه دی دا کلمه ولو که مؤنثه ده خو چې تعبیر تنه په لفظ د ما شوی دی لفظ د ما مذکر دی نو په نفسه کې دا هی ضمیر د مذکر ورته راجع دی نو تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی هی ضمیر ولو کو کلمې ته راجع دی خو چې
د کلمې نه تعبیر په لفظ د ما څه شوی دی او لفظ د ما مذکر دی ځکه ورته ضمیر د مذکر راجع دی تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی ستاسو غوږ دی دا مسله شو نو ما عبارت د کلمې نه شو ښه بیا کلمه خو فعل هم دی او حرف هم دی او اسم هم دی نو په تعریف کې جنس او فصلي کلمه عامله ټول شامله ده دا نور به ترې وروسته وځي دل علی مانن په دې دل کې هم ضمیر دی د هو خو کلمې ته راجع دی خو کلمه ولو کوم معنی څه ده خو چې تعبیر ته په مذکر وشو نو په دل کې ضمیر هم د مذکر شو دلالت به کوي په معنی باندې په نفسه نو په دې سطح حرف ووت حرف چې دلالت کوي په معنی نو په اعتبار د ذات سره نه کوي هغه په اعتبار د ضم د ضمیمې سره کوي او اسم به دلالت په معنی کوي نو په اعتبار د ذات سره کوي نو حرف ته نه ووت باقی فعل پکې داخل شو فعل هم دلالت په معنی کوي په اعتبار د ذات سره ضرب دلالت په وهلو کوي په غیر د انضمام د کلمې نه نو غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه دا ټکی چې اوه په دې سره ته فعل اوه ته پام کوئ ځکه فعل مقترن په زمانه پورې دی ځکه فعل کار ته وایي کار به په یو زمانه کې کوي او اسم مقترن په زمانه پورې نه دی ستاسو نمونه په تاسو دلالت کوي خدا موقوف په زمانه پورې نه دی پوه شو پې لنډه خبره هم د دې لفظ خلاصه شوله دې ځای کې په پی نفسه کې یو سوال دی ډېر بین الاقوامي سوال دی هغه دا چې دا هی ضمیر چا ته راجع کوي یا به لفظ د ما ته راجع کوي یا به کلمې ته راجع کوي یا به معنن ته راجع کوي دا یاد ساتئ دا هی ضمیر به یا معنا ته راجع کوي یا به کلمې ته راجع کوي او دواړه نه منم کې کلمې ته راجع کوي یو خو زوړ سوال دی چې کلمه معنی څه ده او هی ضمیر د مذکر دی د راجع او د مرجع په منځ کې باډیله موافقه رانله دا شوله او یا به راجع کوي دا یو نقصان شو دویم نقصان دا دی چې جار اللازم محشری دا هی ضمیر معنا ته راجع کړی او دا کافیه د زمحشری د کتاب نه ماخوذه ده چې د زمحشری کتاب د مفصل دا کافیه د هغه نه ماخوذ ده او ډېر ښه کتاب د ما ښه کتلی نو په مفصل کې ضمیر معنا ته راجع دی په دې پی نفسي کې او کاپی ملاته راجع کې کلمې ته خبره د لږه کم چغې ده دا اعتراض دی د زمحشری نه خلاف راغی حالانکه ستا کاپیه خو د هغه نه ماخوذ ده دریم اعتراض دا پی د ظرفیت دپاره ده او پا د ظرفیت دی ته وایي چې مدخول د پی ظرف دپاره د ما قبلي جلستو په المسجد مسجد ظرف دپاره د جلوس شو او ظرف خو دوه قسمه دی یو ظرف زمان دی او بل ظرف مکان دی نو چې ته د پی نفسي کې پی د ظرفیت ته نو ظرف خو یا زمان یا مکانی نفس خو نه زمانه ده او نه مکان دی دا اعتراض دی نو درې اعتراض په دې شو چې هی ضمیر کلمې ته راجع کوي اول اعتراض دا هی ضمیر مذکر ده او کلمه مؤنث ده موافقه رانله دویم اعتراض د زمحشری خلاف راغی هغه راجع کړی معنا ته دریم اعتراض ظرف خو یا زمانی یا مکانی نفس نه زمانه ده نه مکان دی دا درې اعتراض شو یا د راجع کې معنا ته کو معنا ته راجع کې یو خود اجمال او د تفصیل په منځ کې موافقه رانله په اجمال کې ضمیر راجع ده کلمې ته لانها اما ان تدل على معنى في نفسه الته هی ضمیر معنا کلمې ته راجع ده او دلته تراجع کې معنا ته لہذا د اجمال او د تفصیل په منځ کې موافقه رانله دا خبره د کمزوري ده دویم چې هی ته راجع کې نو دلته هم ظرفیت ده په دې صورت کې هم ظرفیت ده چې پی خود ظرفیت ته او پا د ظرفیت دی ته وایي چې مدخول د دې ظرف دپاره د ما قبلي او ظرف یا زمانی یا مکانی او دلته خو نه زمانه شته او نه مکان شته دا سوال دی دوه سواله شو او دریم سوال دا دی چې ته وایي اسم دلالت کې په معنا باندې پخپله نو ولې حرف دلالت په معنا نه کوي اسم هم دلالت په معنا کوي حرف هم کوي
نو چې اسم دلالت په معنا خپله کوي نو ولې حرف دلالت په پردی معنا کوي څه اسم لکه څنګه چې په خپله معنا دلالت کوي نو حرف هم دلالت په خپله معنا کوي ولې حرف کنه په پردی معنا دلالت کوي دا اعتراض چې ته معنا ته راجع کوي خو معنا دا شو چې اسم دلالت په خپله معنا کوي نو اسم لکه څنګه چې دلالت په خپله معنا کوي خو حرف هم په خپله کوي ولې حرف کنه دلالت په پردی معنا کوي دا سوال دی ستاسو غوږ دی که زما هسې ځواک دی دا اعتراض جواب یو جواب دا دی چې زه راجع کوم ضمیر کلمې ته که ته وایې ضمیر ورته نه راجع کېږي جواب تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی هر کله چې د کلمې نه تعبیر په ما سره وشو او لفظ د ما مذکر دی ځکه هی ضمیر د مذکر ورته راجع شو تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی ځکه ورته ضمیر د مذکر راجع شو تذکیر د ضمیر په اعتبار د لفظ د ما سره دی ځکه ورته ضمیر د مذکر راجع شو بیا شو په خبره باندې یو دویم ظرفیت چې دلته دی نو دا دلته ظرفیت نه دی مراد بلکې دا مسئله بنا ده په قاعده عربیه د عربیت قاعده ده رضی لیکي او ابن هشام په مغنی اللبیب کې لیکي چې کله عرب نسبت د یو شی وکي خپل ځان ته په واسطه د پی عرب چې کله نسبت د یو شی وکي خپل ځان ته په واسطه د پی نو مقصود تینا دلالت بالاستقلالی نه ظرفیت چې کله عرب نسبت د یو شی وکي خپل ځان ته په واسطه د پی نو مقصود تینا دلالت بالاستقلالی نه ظرفیت نو دې ځای کې دا نسبت د هی کلمې ته شوی دی او پا د ظرفیت ته نو دلته ته مقصود دا دی چې اسم په دلالت کې په معنا خپل مستقل دی اسم په دلالت کې په معنا خپل مستقل دی ظرفیت ته نه دی مراد بلکې مقصد دا دی چې اسم په دلالت کې په معنا خپل مستقل دی اسم په دلالت کې په معنا خپل مستقل دی ظرفیت ته نه دی مراد عرب چې کله نسبت د یو شی کې خپل ځان ته په واسطه د پی نه اسم کلمه دا چې دلالت کې په معنا باندې پی نفسي په نفس د کلمه کې نو دا نفس د کلمې ظرف هم شو دا نفس د کلمې مظروف هم شو نو دا نسبت د کلمې خپل ځان ته په واسطه د پی شو نو مقصود په دې کې دلالت بالاستقلال دی چې کلمه په دلالت کې په معنا خپل مستقله ده انضمام د کلمې ته ضرورت نشته نو مقصد دا دی ظرفیت ته مقصد نه حرف په دلالت کې په خپل معنا انضمام د کلمې ته محتاج دی څنګه د آیات ساتي شرم تعمیل کې چې کوم حروف ذکر کوي وی با د پار د الساق ده من د پار د ابتدا ده پی د پار د ظرفیت ده علا د پار د استعلا ده الا د پار د انتها ده نو یو الساق ظرفیت ابتدا او استعلا وغیرہ کلی دی یو دی جزی نو مطلق الساق مطلق ظرفیت مطلق استعلا کو په هر ځای د هر چا یو کو په هر ځای مطلق ابتدا کو د هر ځای نه او کو د هر چای دا معناګانی کلی دی دا د اسم معناګانی دی استعلا خاصه چې په یو خاص ځای باندې اوچتواله الساق خاص ابتدا خاصه ظرفیت خاص انتها خاصه دا معناګانې د حروف دي نو من د ابتدا دی ته وایي چې مدخول د من ابتدا د پار د ما قبلي نو مطلق ابتدا نه من د ابتدا دی ته وایي چې مدخول د من ابتدا د پار د ما قبلي خو مراد به ابتدا د یو خاص ځای نه مراد به ابتدا د یو خاص ځای نه نو من به په ابتدا خاص اله دلالت کوي چې هغه خاص ځای اوسه ذکري چې خاص ځای اوسه نه ذکر من به په څه دلالت کوي سرتو من المسجد من به په ابتدا خاص اله دلالت کوي چې هغه مسجد دی چې مسجد ذکر نه کوي نو من څنګه ابتدا خاص دلالت کوي سرتو من البصره نو بصره ابتدا خاصه شو کو نه شو نو چې بصره ذکر نه نو من په ابتدا خاص دلالت نه کوي
پار د ظرفیت دی ته وایي چې مدخول د پی ظرف د پار د ماقبل دی. یو مطلق ظرفیت دی، یو ظرفیت خاصه ده چې خاص ځای دی، نو پی دلالت په ظرفیت خاصه کوي. نو پی به دلالت په ظرفیت خاصه اله کوي چې هغه خاص ظرف په څه ذکر وي چې هغه ذکر نه بیا خو دلالت نه کوي. علا د استعلا دپاره دی، نو مدخول د ده به ماقبل د علا به اوچتي په مدخول د ده، نو هلته به خاص مدخول مرادي، یو خاص ځای به مرادي چې خاص ځای نو علا دلالت نه کوي. نو حروف په خپل معنی کې انضمام د کلمې ته محتاج شو که نه شو؟ محتاج شو که نه؟ ځکه حرف دلالت په معنا کوي په اعتبار د غیر سره، او اسم کو دلالت په معنا کوي نو په اعتبار د غیر سره نه کوي. ستاسو نومونه دي په تاسو دلالت کوي، کو خاص ځای ورسه ذکر یې کنه او که څه ورسه یې کړی په تاسو دلالت کوي. پوه شو پې؟ نو حروف ترې نه وواته. ښه په دې صورت ته شو د حروفو معناګانې خاصې دي چې هغه خاص ځای وسلی نو حروف دلالت په خپله معنا نه کوي، او چې خاص وسی نو حروف به دلالت په خپل معنا کوي. ځکه حروف په دلالت کې په معنا باندې انضمام د کلمې ته محتاج دي، نه هغه یې ترې ویستل. پوه شو پې؟ هو اخرنی جواب چې ذی نه خلاف راغی، نو جواب دا ده چې د ذی هم خلاف نه راځي. ولې؟ که دا ضمیر معنا ته راجي شي او کلمې ته راجي شي، مقصود په دې دواړو کې دلالت بالاستقلال دی چې اسم په دلالت کې په معنا خپل مستقل دی. خو ذی معنا ته راجع کړی ځکه هلته مخکې اجمال نشته، او استقلال او غیر استقلال هم په حقیقت کې صفت د معنا دی. په مفصل کې مخکې اجمال نشته، نو د اجمال او د تفصیل خلاف نه راځي، نو هلته ضمیر معنا ته پکار دی ځکه استقلال غیر استقلال په حقیقت کې صفت د معنا دی. او دلته کلمې ته ځکه پکار دی چې دلته مخکې په اجمال کې ضمیر کلمې ته راجع دی، نو دلته کلمې ته راجع کول مقصد دی. نور کو کلمې ته راجع شي او کو معنا ته راجع شي، نو دوانو نه مقصد دلالت بالاستقلال دی، ظرفیت موقعیت مقصد نه دی، دلالت بالاستقلال مقصد دی. اوس په دې خبره پوه شولئ؟ زه یو وارده خپله لینګې